جناب د یو کس زندگی بچ کول لکه د پوره انسانیت زندگی چې دی بچ کړه، او یو کس قتل کول، یو کس ته ضرر ورکول، یعنی پوره انسانیت ته ضرر ورکول. الله اکبر کبیره. دا د بټاګرام دا کم واقع چې راغلی او دا کم کسان به دننه بره چې کم حساب کتاب دی پای کې گیر شي وو، دا نوجوانان او پوره هل جل سٹارټ شو. دا غي نه پس دا کسان څه شو راوتل. ګوري خام زار شم د خپل اسلام نه، اسلام او انسانیت له څومره اجر ورکړي، څومره اجر. ګوري ووري خام اکثر زموږ په خپلو کې ډېرې نالګي دي او د مرګرو د یو بل سره نه لګي، خپل ولي کې یاران دوستان. ګوري چا چې چاله قرض پیسې ورکړي، چا چې چاله قرض پیسې ورکړي، قرض حسنه، جناب دته هر ورځ دومره ثواب ورکړي لکه روزانه چې اقمره پیسې د خیراتی ورکی. الله اکبر کبیره. خو بشر د دې چې بیا درکې ښه نن سبا غوچاله قرض ورکړه، قسم دی زبا خپل یو څو کسانو دغه کړه ما یقین وکړه زمام زړه تور شوی چې چاله پیسې قرض ورکم. ځکه چاله پیسې قرض ورکړي نو بیا د لپاره سان درکې نه جګړې وي. ا پښتو کې چاله چې پیسې قرض ورکې نو ورسره ختم ورکا چې بیا د اثر وي. سیدا هغه کسان چې په پیسو کې نغدي نو بهر کې د انسان قدر ویم چې انسان د انسان د لپاره څومره قیمت دی. ښه یعنی دیو که زندگی دی کسانو بچ کړه، د کسانو زندگیانې بچ کړي، دی له الله دومره اجر ورکړي چې د پوره انسانیت سره کو زندگیانې بچ کړي. ګوره لکه اوس مثال کتر ما چاله لاک روپې قرض ورکړي، قرض حسنه به کله سره وش ورا کا سیدا خو هغه چې په خېټه وروانه چی هغه نو زه لکه روزانه 1 لاک روپۍ صدقه کوم، دومره اجر به الله مال راکړي. او بیا اسلام سوې ته پته ده فإن لم يجد فليلقى اخاه بوجه طلق. یو مسلمان د بل مسلمان سره د خندا پیشانه سره میلاو شکنه نو فدیم الله د صدقې ثواب ورکړي. الله اکبر کبیره. او زمان نبی فرمایي زما د نبوت ټول نچوړ څه دا اخلاق دي. په اخلاقو کې د ټول نه لاولنۍ خبره څه ده؟ دا معاملات دي. نو جناب مسلمان د مسلمان د پاره هیره ده. څوک چې د مسلمان د حاجت پوره کېدو د پاره راپاسي او وای جناب چې زه به دا حاجت پوره کوم ان شاء الله، زه به منډه تر لوام د پلانې مسله دا خو دې خو زه به منډه تر لوام، نو دا کس د جهنم نه سوسو قیرت لري کیږي. او سوسو قیرتا دا غي مقدار دومره دی لکه د ازمکه او د اسمان دا حدیث مبارک مفهوم دا سده. نو جناب انسان د انسان د پاره هیره ده. هر ځای کې چې بیا خاص کر گاونډیان نه دي، گاونډیان په 3 قسم دي. ښه یو غیر مسلم دی گاونډي دی، یو حق د باندې صرف گاونډي دی، دویمو مسلم هم دی یعنی مسلمان هم دی او گاونډي دی، دوه حق د باندې دي، یو د اسلام بل د گاونډګری، دریم مسلمان هم دی گاونډي دیم دی او رشتہ دار دیم دی. د بیا 3 حق دی. الله اکبر کبیره. او عموما زمونږ د 3 حق والا سره سي دا ټول پوړي. نو جناب هر ځای کې سم مسله راځي خپل یو بل ته بودريګو منډه ترلو هو په گاوند کې سم مسله راشي منډه ولا وخا دانه چې کیمرې آند کو. یو صحابي فرمای په کم ځای کې چې بجګړه و نو نبی عليه الصلاه والسلام چې مونږ تلو کنه نبی اسلام بالته د مخ کې نه حاضرو اخلاص هر څه به کړیو. ښا الله اکبر. نو زه تاسو دا ویم جناب هر ځای کې جداسي مسلې راشي یو بل سره به منډه ترلو خو مومن دا د یو بدن په شان دی، دا یو لاس ته ګوتې مختلف دي خو ټول یو شان دي چې په دې درد کې ټول لاس ټول جسم د سره درد میلاوي. نو جناب هر ځای کې د یو بل سره د الله رضا لپاره منډه خو الله به مخ کې کوي کو نه. نو بس قسم دې مسلمان د مسلمان انسانیت انسانو د څومره غیر مسلمان چې بار اوسېږي کنه د غیر مسلمان سره چې خاصه لوکې کنه یقین په الله او که الله د داسې اجرونو درکې چې ستا ټول عبادت د نه رسي نو بهر کې به ډېر خوشاله شوم. الله دې زموږ ټول مسلمانانو بیا خاص کر د پښتنو اتفاق نصیب کړي کنه به هیڅ نشته خو به اتفاقي خوړو یار الله دې موږ معاف کړي.